أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنبياء مكية وهي 112 آية و7 ركوعات دا سورة الأنبياء دي او دا مکی سورت تے او پدے کی 112 آیتون دی و7 رکوعات او رکوگانی دی بکی نزول دے او یایم نمبر دی نزلت بعد ابراہیم او د سورہ ابراہیم نورستو دا نازل شوی دی اقترب للناس حسابهم اقترب نزدیشو للناس د خلقو دا پارا حسابهم حساب د دوی وهم فی غفلت معرضون او دوی په غفلت کی دی اعراض کون کی دی مخ اڑون کی دی حساب کتاب ورته نزدې شو قیامت ورته نزدې شو او دا خلک اوس عمر پان سیدل دی د غفلت ته خو برا بیدار نشول نو دی اوسم لا په غفلت کې دي اصل کې د خلکو ته الله تعالی یو خبرداري غوند کې ورګي چې دا امت د آخر الامم دی یعنی د ټولو امتونو نه اخیری دا امت دی نو د دې په نس د نور امتونو په نس باندې دی حساب کتاب ته نږدې دي نه قیامت ته دی نږدې دي او که حساب عام شي نو بیا به د قبر ژوند مراد شي نو من مات فقد قامت قیامته څوک چې مړ شو نو په هغه باندې قیامت واقع شو نو یا د قبر کو حساب عام شي نو بیا به د قیامت مراد شي او د قبر یعنی مرګ به مراد شي د قبر حساب او کتاب قبر کې الله تعالی درې سوالات کوي مر ربک رب دې څوک دی ما دینک یا من نبیک پیغمبر دې څوک دی ما دینک او دین دې څه دی درې تاسو په قبر کې ځکه کیده ورله قبر کې چک او بیا 15 سوالات دا په قیامت کې دي نو لومبي د عقیده تاسو په قبر کې دي او د عملونو حساب دا بیا په قیامت کې دي نو که انسان د صحیح عقیده سره د توحید د عقیده سره دنیا نه لاړو نو کو عمل کې څه خرابې راغی نو ټیک ته جهنم ته بلل شي ولو غوړي دغه بوتم ما بیا غفور رحیم دی خو کنه الله اونو غوړي د جهنم ته اولګي نو سمو د پس خو د جهنم نه روباسي روزي نو د دیو جن عقیده لومبي ول الله تعالی عقیده ټیکی ورته رب بارکه تاسو هم د عقیده بارکه دي د دین بارکه تاسو هم د عقیده بارکه دي او د پیغمبر بارکه تاسو هم د عقیده بارکه دي نو اقترب نزدې شو للناس خلق ته حسابهم حساب د دوی وهم فی غفلت معرضون او دوی په غفلت کې دي معرضون اعراض کوونکي دي مخ اړهونکي دي وسم لدی راه راست نه راغلي ما یاتیهم من ذکر ندر اغلی دوی ته من ذکرن د ذکر د نصیحتنا من ربهم د دوی د رب د طرفنا محدث نبی نصیحت ورته ندر اغلی الا استمعوه مگر اوری دوی د نصیحت د قران لرا وهم يلعبون په دې حال کې چې دوی لبی کوي یو مطلب خدا دی چې دوی د قران اوری نو د قران طرف ته توجه نه ورګي بس په خپل له لعب کې مشغول دي دې طرف ته توجه نه کوي دا قرآن علیاذ بالله عبس کار گنی او دویم مطلب دا دی چې الا استمعوه وهم يلعبون دی اوری دا قرآن خو دی قرآن پوری ټوکی کوي
قرآن پورې لبي کی ټوکی کی لوبي ټوکی دی قرآن پوری کی استهزاء ور پوری کی څنګه چې منافقانو کوله الله یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله تعالی بوله د دې ټوکو سزا ورکی یو مطلب خدا دی چې الا استمعوه دې قرآن لره اوري وهم يلعبون خدي لبي کی دا قرآن اوري خدای ته توجه نه ورکی په خپل کیلو کود او له لعب کې مبتلا دي دویم مطلب دا چې الا استمعوه دی اوري دی قرآن لرا وهم يلعبون خو دی قرآن پورې ټوکی کوي په خپل لوبو ټوکی کوي دی قرآن پورې ټوکی کوي دی پورې استهزاء کی خندنی کی لاهیتن غافل دی قلوبهم زړونه د دوی واسر النجوا او دوی پټه مشورې کی د مشرکین او يهود او نصارا نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې زګه چې مکی زندګۍ کې د مشرکین مکه ډیر زورو او مسلمانان دا ډیر غریبانانو ډیر بېکسه ډیر بېڅوکه د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت باندې دې ظالمانو مجبور کړو او چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تلو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی او په شا باندې به د خانه کعبه ته داسې کتل او جړل به او ورته وی ای خانه کعبه ای بیت الله زما زړه نه غواړي چې زه دا کلي پرېږدم بل ځای ته هجرت وکړم خدا ظالمان مې دکې نه پرېږدي تر کومې پورې چې بیت الله شریف ته رسول الله مبارک نه پناه شوی نو تر هغې پورې نبی علیه السلام په شا کتل او جړل به وه ځکه یو ځای کې سړی خړپوس وي وډوکې رالوي شي او بیا دې د هغه ځای نه هجرت کوي او په داسې طریقه باندې هجرت کوي چې صرف یوازې دې هجرت کوي نور نسب ته ټول پاتې کېږي یاران دوستان پاتې کېږي دا ډېر ګران کار دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ټایم کې د مکي زندګۍ کې کافرانو ډېر زیات زور نو د دې وجې نه به دوی پټې پټې مشورې کولې د رسول الله مبارک دپاره د دین دپاره چې دین ته په څه طریقه باندې نقصان ور ورسي او مسلمانانو ته په څه طریقه باندې نقصان ورسي نو الله تعالی وایي د دې دا زړونه اوس هم لا په غفلت کې دي او د مسلمانانو دپاره او د قرآن دپاره او د پیغمبر دپاره اوس هم دوی مشورې کوي لاهیتن قلوبهم زړونه د دوی په غفلت کې دي لاهیتن په غفلت کې دي قلوبهم زړونه د دوی واثر النجوا او دوی پټې مشورې کوي الذين هاغسان ظلموا چې ظالمان دي څه مشورې کوي هل هذا دوی نه دي دا الا بشر مثلكم مگر یو بشر دی یو انسان دی ستاسو په شان دی ای ظالمانو به وي دا نبی علیه السلام څه فرشته نه ده چې موږ د خبره ومنو دا خو زمونږ او ستاسو په شان دی انسان دی په بازار کې اغستل او خرڅول کوي خوراک کوي او اسکاک کوي نو موږ څنګه ومنو چې دا پیغمبر دی دا خو زمونږ په شان دی انسان دی هل هذا ندی دا الا بشر مثلكم مگر بشر دی انسان دی ستاسو په شان دی افتأتون آیا تاسو راځئ السحر جادو ته خپلو کسانو ته تاسو جادو ته راځئ دا خو جادو دی دا کوم ښکلی کلام چې دی لولي دا په جادو باندې د پکې خوږوالی پیدا کړی دی دته مه راځئ افتأتون نو آیا تاسو راځئ مطلب دا چې تاسو قبلوئ السحر سحر لره وانتم تبصرون او تاسو تبصرون ګورئ تاسو دې ته ګورئ قال نبی اسلام وفرمایل ربي چې رب زما يعلم پوهیږي القول په خبره باندې فی السماء چې په اسمان کې دي والارض چې په ځمکه کې دي هر هغه خبره هر هغه کار په هغې الله تعالی پوهیږي کوم چې په اسمان او کوم چې په ځمکه کې دي کوم چې د دې د پاسه او د لاندې او هو السمیع العلیم هغه اورېدونکی دی او پوهه دی دې ظالمانو به څه وي بل قالو دوی به وي بلکې قالو دوی به ویل د کافرانو اضغاث احلام چې دا خو شیطانی خوبونه دي دا قرآن العیاذ بالله اضغاث احلام دا خو شیطانی خوبونه دي بل افتراه بلکې افتراه د ځان نه جوړ کړی دی دا قرآن بل هو شاعر دی به نه بلکې بل هو بلکې دا نبی علیه السلام شاعر دی فلیأتنا پس د راوړي مونږ ته بآیتن یو فرمایشي معجزه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې رالیږلي شوي مخکني پیغمبران دې ظالمانو به وي نبی علیه السلام نه به داسې معجزه طلب کوله چې هغه معجزې د دې مقصود به ایمان راوړل نه بلکې نبی علیه السلام به تنګولو نو کله به ورته وي اسمان ته سړک وباسه مونږ له لار ورته جوړه کړه کله به وي ځمکې ته کته سورنګ جوړ کړه مونږ له کله به وي د مکې مکرمې د غرونه اوار کړه چې مونږ پکې ځان له کرونده کړو کله به وي دې کې چینې پیدا کړه نو دا ټولې فرمایشي معجزې وي نو الله تعالی د هغې جواب کړی دی نبی علیه السلام یو پیره وفرمیل یا الله تعالی زما دا قوم ایمان راوړي دي چې څه وایي که نه دغه معجزه زما په لاس باندې ظاهره کړه وی الله جبریل علیه السلام راولېږو وی چې ای زما محبوبه زه بالکل ستا خبره به ومنم
معجزه به ظاهره کم د مکې مکرمې د غرونه به اوار کما خو الله فرمایل چې زما یو قانون دی او هغه قانون دا دی چې کم کوم فرمایشي معجزه طلب کی او الله تعالی د هغه معجزې ظهور د پیغمبر په لاس باندې وکي او بیا هم دا خلک ایمان را نه وړي نبی جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته الله تعالی را ولېږو ورته وی چې الله فرمایي چې دا خلکو ته الله تعالی بیا یو سکند صبر نه کوي فورا یې هلاکوي نو که ته خو تاسو غواړئ نو معجزه به ظاهره کړي الله تعالی ستاسو په لاس باندې خو ګورې بیا دې کوم ته الله تعالی یو سکند صبر نه کوي نو که دغه شانتې وای او که نه وای چې دې ظاهره کا نو الله تعالی به ظاهره کړي خو بیا دا کوم کو ایمان را نه نو ټول به هلاکېږي نبی اسلام د خپل قوم معلومو نبی علیه السلام جبرئیل علیه السلام ته بیا عرض وکړو چې بس جبرئیل الله تعالی ته الله تعالی عرض وکړه چې بالکل دا معجزه نه ظاهري ځکه دغه شان کو پکې څوک مسلمانان شنو مسلمانان بشي او که مسلمانان نشي نو دا نور خو به سر نه هلاکېږي نو دا د الله تعالی قانون دی به فرمایشي معجزې غوښتې نو وروسته الله تعالی جواب کوي فلیاتنا هغه مونږ ته د راوړي بآیة فرمایشي معجزه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لېږلي شو مخکني پیغمبران نو الله تعالی جواب ورکړي ما آمنت ایمان نه دی راوړی قبلهم مخکې د دوی نه من قریة د کلو والونه اهلکناها مونږ هلاک کړي دي هغوی لره افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي نبی علیه السلام د الله تعالی فرمایي چې کومو خلکو فرمایشي معجزه غوښتې ده او الله تعالی هغه ظاهره کړې ده نو هغه خلکو د هغې نه پس ایمان نه دی راوړی صالح علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړو د ګټې نه اوښه پیدا کړه د ګټې نه اوښه پیدا کړله هغه بیا لنګه شوله هغې به بیا غونو کلي له پی ورکول بیا هم هغې خلکو ایمان را نه وړو خو چې کله هغه د معجزې والا اوښې ته نقصان ورسو فورا به الله تعالی عذاب راوست نو الله تعالی وایي چې هغه مخکو خلکو که معجزه طلب کړې ده نو هغې ایمان راوړی دی نو نه دی راوړی ځکه ستا دا کوم هم ایمان نشي راوړلی ما آمنت ایمان نه دی راوړی قبلهم مخکې د دوی نه من قریة د کلو والو نه کلو والو نه دغه معذبین مراد دي په کوم وجه عذاب راغلی اهلکناها مونږ هلاک کړي دي هغوی لره افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي نو ایمان به رانه وړي اقترب للناس نږدې شو للناس خلقو ته حسابهم حساب د دوی وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې دي معرضون مخ اړونکي ما یأتیهم نه دی راغلی دوی ته من ذکر ما یأتیهم نه به راځي دوی ته من ذکر د نصیحت نه من ربهم د دوی د رب د طرف نه محدث نوی نصیحت نوی قرآن به نه راځي بلکې قرآن الله تعالی نازل کړی الا استمعوه مگر دوی اوریدي قرآن لرا وهم یلعبون او دوی ټوکې کېدي قرآن پورې استهزاء کېدي قرآن پورې لاهیتن په غفلت کې دي قلوبهم زړونه د دوی واسروا النجوا او دوی پټې مشورې کوي الذین هغه کسان ظلموا چې ظالمان دي هل هذا دي څه مشورې کوي دي دا مشورې کوي هل هذا دي وی نه دي دا یعنی نبی علیه السلام الا بشر مثلکم مگر یو انسان دي ستاسو په شان دي انسان دی او د دعوت پیغمبرۍ کوي نو کو دی پیغمبر وي د یو خوراک او اسکاک نه کوي هل هذا نددا الا بشر مثلكم مگر یو انسان دي ستاسو په شان دي افتاتون السحر آیات تاسو راځي سحر ته آیات تاسو قبل وای سحر قرآن ته به جادو وي چې تاسو د قرآن قبل وای نو تاسو جادو قبل وای افتاتون السحر آیات تاسو قبل وای جادو سحر وانتم تبصرون او تاسو ګورئ تاسو ورته ګورئ قل چې نبی علیہ السلام خوراک او اسکاک کوي او دی وی پیغمبر ما قال نبی علیہ السلام فرمایل ربی رب زما یعلم پوهیږي القول بخبر باندې فی السماء خبر او هغه کار فی السماء کو فاسمان کې دی والارض یو کو پسمکه کې دی وهو السمیع العلیم هغه اوریدونکي دی او پوه دی بل قالوا بلکې دی ظالمانو بل قالوا بلکې دوی بویل اضغاث احلام دا شیطانی خوبونه دي بل افتراه بلکې د ځان نه جوړ کړی دا قرآن بل هو شاعر بلکې دی شاعر دی نبی علیہ السلام ته د شاعر نسبت کله کو کله د ساحر نسبت کو فلیاتنا پسرا دی وړي موږ ته بآیت فرمایشي معجزه کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لېږلي شوي مخکني پیغمبران ما آمنت ایمان نه دی راوړی الله تعالی فرمایي ما آمنت ایمان نه دی راوړی قبلهم مخکې د دوی نه من قریة د کلو والونه اهلکناها مونږ هلاک کړي دي هغوی لره افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي سبحان الله وبحمده سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.